په دنیا کې د ټولو نه هغه مظلوم ترین چې کوم قوم دی نو هغه څوک دي؟ هغه مسلمان دی. مسلمان دی. خو د افسوس خبره دا ده چې په مسلمان باندې ظلم هم کیږي او بیا د دقې ظالم د مدد دپاره نور مسلمانان هم ولاړي. دا د مزې خبره ده. ظالم چې کم په مسلمان باندې ظلم کوي که نه د هغه د مدد دپاره مسلمان ودرېږي. دا عجیبه دغه ده نو. او دا خبره حقیقت دی چې د ظالم ملګري ګوره ډېر زیات دي. د ظالم ملګري چې کوم نه هغه ډېر زیات وي او د مظلوم هېڅوک فریاد نه اوري. د مظلوم هېڅوک فریاد نه اوري. نن زمونږ ستاسو په دې کلي کې چې مونږ وګورو که نه نو چې څوک ډنډه ماري څوک ظالمي د هغه ملګري د هغه سپورټران د هغه خلق چې کوم نه هغه ډېر زیات دي. او چې په چا ظلم کیږي که نه هغه سره هېڅوک هم دا دغه نه کوي چې ګینې د سره اکثر خلق د هغه خپل رشته داران او خپل عزیزان هم لړ شي وایي ښه دې وکړل چې وغربو ښه دې وکړل چې دی وایي دقسې ښه دی. حالانکې څه دی د دواړو جهانو مبارک سردار مونږ تاسو ته یو پیغام راکوي چې اتق دعوة المظلوم. ګورې د مظلوم د بددعا او د ازار نه ځان وساتئ ځکه د الله او د دقې په مابین کې ګورې پردني دا ډایرک الله ته رسي. دا ډایرک الله ته رسي. نو ګورې د مظلوم په مقابله کې د ظالم مدد مکو. که چېرته د دقې ظالم هغه ظلم نه شروع کولی نو کم از کم څه وکړه د ظالم ملګرتیا مکو. د ظالم د ملګرتیا نه ځان وساته. ځکه حدیث کې د دواړو جهانو مبارک سردار ارشاد فرمایي الظلم ظلمات یوم القیامه. ظلم ګورې د قیامت په ورځ باندې تورې تیرې دي. او اسلام خو دومره ښکلی مذهب چې غیر مسلمو سره هم اسلام حکم دا دی چې غیر مسلمو سره به هم ظلم نه کې. غیر مسلمو سره به هم زیاتې نه کې. د غیر مسلمو د حقوقو خیال به ساتي. نو نن مسلمان رالګي په مسلمان ظلم کوي. په مسلمان ظلم او بیا زمونږ تاسو ټول دی کم نن هغه د دقې ظالم په سپورټ او په ملګرتیا کې ودرېږو چې سم کار دی ورسره وکړو. د سره دقسې په کار دی. دی لغونته کې نیغ نیغ به ګرځېدو. دی به لږ داسې شوی و. ټیک شوه. نو ګوره یو چې کوم دی که نه هغه د انسان نسل تباه کوي. یو بددعا دا د انسان نسل ختموي. نو ګوره د مظلوم د بددعا نه ځان وساتئ. د مظلوم بددعا ګوره چې کوم نن هغه دا رد کېږي نه مونږ ستاسو ایمان دی چې حضور څه ویلي دي هغه څه دي هغه رښتیا دي. نو حضور فرمایي ثلاثة لا ترد دعوتهم. 3 کسان داسې دي چې د هغوی دعا الله بلکل هم نه رد کوي. ٹھیک شوه. ړومبی علماء کرام ذکر کوي دعاء الوالد علی الولد. د پلار دعا د بچو په حق کې چې کومه دعا دا نه رد کېږي. یو. دویمه دعا و دعاء الصائم حین یفطر صومه. د روژهدار دعا چې کم ټیم کې دی روژه ماتوي په دقه ټیم کې چې دی کومه دعا غواړي که نه دقه دعا نه رد کېږي. او ورپسې 3 نمبر کې څوک دی د دواړو جهانو مبارک سردار ارشاد فرمایي و دعاء المظلوم. او د مظلوم بد دعا ګورې نه رد کېږي دا قبوله ده. د مظلوم بد دعا نو ګورې چا سره ظلم مکوئ. په ظاهره کې خو هغه کمزوری دی خو ګورې د هغه الله ډېر زورور دی. د هغه الله ډېر زورور دی او د الله غزار د الله سپېړه د هغې اواز نی خو د انسان نسل ختموي. پوهېږئ تاسو د انسان نسل ختموي. او ګورې الله چا پسې لوړ او چا پسې سوباړی نه رالي چې ګینې کوته کې راغستی او د دې جومات ته دروازې نه بهر به ولاړي چې ګینې پلان کې به راوځي نو بس دقه ځای به برابروم. نه الله چې والا کم غزار ورکوي که نه نو علماء کرام ذکر کوي تر د هغه غزار هغه درد تر نسلونو پورې بیا یاد ساتي. ٹھیک شوه. نو ګوره د مظلوم د بددعا نه ځان ساتل پکار دی.
ځان ظالم مه جوړوي ځان چې کم دی ځان کمزوری جوړ کوي چې بس ته الله مدد در سره او الله په خپل قرآن کې بار بار وایي علماء کرام ذکر کوي حدیث کې راځي وایي چې کله یو مظلوم الله ته لاس پورته کي که نه او الله ته وایي چې الله ته زما مدد وکړه الله وایي بعزتي و بجلالي دې الفاظو ته وګورئ د دواړو جهانو مبارک سردار ارشاد فرمایي وایي زما دې په خپل عزت او په خپل جلال باندې قسمي الله قسم خوري او بیا ورته څه وایي لانصرنک ولو بعد حین مدد به دې کوم اگر که چېرته لږ ټایم پکې ولګي خو زه به دې مدد کوم نو چې د چا مدد وی الله کوي د هغه په مقابله کې دا ټوله دنیا هم نشي ودرېدی ښه چې الله د چا مدد کوي نو ګورې ځان د مظلوم د خیرونو وساتئ زمونږ خلق ګورې نن اکثر په دې غریبانانو په دې کمزورو باندې زیاتي کوي ښه په بېوسو سره ناسازې کوي ګورې یاد ساتئ د دغې کمزورو هغه په دې اردو کې یو محاوره ده که نه وایي جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے چې د چا هېڅوک نه د هغی خو الله یي که نه پوهېږئ نو که ته ډېر بریتورې که ته ډېر چې کمدن هغه طاقتور یې که ته ډېر چې کمدن هغه خرچ پرشي خو د الله په مخ کې ستا هېڅ زور نه چلیږي ښه خبره دین ته راځي نو ګورې الله تعالی مونږ ته بار بار وایي چې ګورې ځان د ظلم نه وساتئ نو علما کرام ذکر کوي بانهم ظلمو په سبب د دې چې دی سره ظلم کړی شوی دی نو ګورې مونږه تاسو ته الله حکم کوي چې د ظلم خلاف جهاد به مسلمان کوي نو چې مسلمان خپله ظالم شي نو بیا به څنګه چلی بیا به څنګه چلی نو علما کرام ذکر کوي وایي د ظلم خلاف آواز اوچتول دا د ایمان نښه ده او چې د ظلم کیږي او ته چې کم نن هغه په دغه کې ظلم باندې خاموش پاتې شوې که نه نو دا د دې خبرې دلیل ده چې ستا په دې سینه کې اړو ایمان نشته ته اړو مسلمان یې نه تړو مسلمان اینا نو کم از کم څه چلې د ظلم هغه کار چې کم از کم په لاسو باندې روکاول شي په لاسو یې منع کا که په خولې منع کول شي په خولې منع کا خو کم از کم په دې زړه کې خو دې دا درد راوله که نه که لاس او خپه نشي اړمولی که خوله نشي که په خولې نشي ویلی نو کم از کم په دې زړه کې خو وایه که نه خو مونږ تاسو په دې زړه کې هم نه راځي ښه ٹھیک شوه زمونږ ستاسو په زړه کې هم دا نه راځي چې ګینې دا ظلم وشو دا ظلم کیږي د سړی کمزوری دی د سره زیاتې نه مونږ تاسو اکثر ګورې د ظالم په ملګرتیا کې ولاړ یو ښه او یریږو په دې باندې چې نن دی دی سبا لاس نه چې ته ماته لاس نه کي و چې ته د کاکا نه یریږي د هغه ستا هغه لوی رب په هغه باندې ستا ایمان څه شوی ته مسلمان څنګه ٹھیک شوه ښه جي